د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 12م ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې له تاسو سره همکار یم. دوستانو لوست 26 ده د تیرو درسونو په ادامه دویم فصل یا دویم څپرکی ده پاڼه یو 40مه ده. هغه موضوع چې نن موږ تاسو په باندې بحث کوو خورا جالبه موضوع ده چې هغه الکترومقناطیسي څپې دي. یعنی په حقیقت کې الکترومقناطیسي څپې د نننۍ ټکنالوژۍ اساس او بنیاد تشکیلوي. تلویزیون څنګه ډول کار کوي، مخابرات په څه ډول کار کوي، کومه شیوه باندې کار کوي، همدې ډول باندې نور په کم سرعت سره حرکت کوي، اصولي څه شی دي. په همدې ترتیب سره ایکس ری، ګاما ری که تاسو وګورئ د ګاما وړانګې، د ایکس وړانګې په مختلفو برخو کې د دغو څپو څخه ګټه اخیستل کیږي. طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي، تخنیک کې ترې نه کار اخیستل کیږي، الکترونیک کې ترې کار اخیستل کیږي او په پای کې ویلی شو چې دغو څپو تقریبا د نننۍ ورځې د ټکنالوژۍ او پرمختګ یوه اساسي برخه احتوا کړې ده. یوه اساسي برخه یې احتوا کړې ده. د دې کبله دوستانو موږ تاسې په څه شي باندې نن بحث کوو؟ په الکترومقناطیسي څپو باندې بحث کوو. دوستانو که مو یاد وي مجموعاً څپې موږ تاسې څپې په دوه ډولو ویشلې وي. په څو ډولو ویشلې وي؟ په دوه ډولو باندې. اول ډول یې دوستانو میخانیکي څپې وي. میخانیکي څپې ولې؟ دویم ډول یې دوستانو څه ډول ولې؟ الکترومقناطیسي څپې وي. نن ورځ چې موږ تاسې په کومو څپو باندې بحث کوو هغه الکترومقناطیسي څپې دي. دوستانو کم په یاد وي میخانیکي څپو په هکله باندې موږ تاسې په معلوماتو کې دا شی ویلي ول چې میخانیکي څپې د انتشار یا د خپرېدو دپاره څه شي ته ضرورت لري؟ ضرورت مادي یا ارتجاعي محیط ته لري. یعنی که چېرته ارتجاعي محیط موجود نه وي په دې صورت کې میخانیکي څپې انتشار یا خپرېدنه نه ترسره کوي، نشي خپرېدلی. اوس دوستانو الکترومقناطیسي څپې یو ډیر مهم خصوصیت بیا دا شی ده دوستانو چې دا په خلاف د میخانیکي څپو که چېرته مادي محیط شتون ونه لري په دې صورت کې هم دا څپې خپریږي او د یوه ټکي څخه بل ټکي ته په فضا کې یا په محیط کې حرکت کوي. یعنی ممکن په یو غیر ارتجاعي محیط کې هم دا څپې خپرې شي او په یو ارتجاعي محیط کې هم خپرې شي. ولې الکترومقناطیسي میخانیکي څپې دوستانو یوازې په مادي محیط کې انتشار کوي او که چېرته محیط ارتجاعي ونه اوسیږي میخانیکي څپو بیا پکې انتشار نشو کوی، یوازې په مادي محیط کې هغوی انتشار کولی شو. اوس دوستانو الکترومقناطیسي څپې د تاسو د مکتب د نصاب مطابق بحث یوازې په نور باندې متمرکز شوی ده. په څه شي متمرکز شوی ده؟ په نور باندې متمرکز شوی چې د الکترومقناطیسي څپو د طیف یوه ډیره کوچنۍ برخه تشکیلوي. یوه ډیره کوچنۍ برخه تشکیلوي. د اضافي معلوماتو په ډول باندې ما دوستانو ځینې خصوصیات د دو تاسو ته راوړي دي. دا ټول زه تاسو ته اوس بیانومه. ګورئ دا بیانوو. که چېرته د الکترومقناطیسي څپو طیف ته وکتل شي، اول ایکس ری ده، ایکس ری ګاما ری ده، ګاما ریز دي، د ګاما وړانګې دي. په دویم قدم کې بیا پسې د ایکس وړانګې دي، دا هم الکترومقناطیسي څپې دي. تر دې وروسته دوستانو د ایکس نه الټرا ویولټ رامنځته کیږي. الټرا ویولټ او دلته په یو محدوده ساحه کې بیا دلته کم طیف رامنځته کیږي دوستانو؟ دلته نور لیدل کیږي. لایټ یا نور ده، لایټ یا نور. د دې نه وروسته بیا دوستانو څه شی رامنځته کیږي؟ چې رامنځته کیږي دوستانو ډېر فروسرخ چې ورته وایي، فروسرخ د سره نه هاخوا، له سره هاخوا او په همدې ترتیب سره بیا پسې
مایکرو موجونه دي، مایکرو څپې دي، مایکرو څپې دي، بیا پسې تلویزیوني څپې دي، ټي وي واو چې ورته وایي، صحیح ده. او د دې نه وروسته راډیویي څپې دي، راډیویي څپې دي. اوس دوستانو دا الکترومقناطیسي څپې د موج اوږدوالی یې موږ او تاسې وایو، صحیح ده. اصلا دغه د دې نه مخکې چې د دې د موج په اوږدوالي باندې وغږیږو یو موضوع چې پې باندې بحث کوو چې الکترومقناطیسي څپې د کومه کیږي. تاسو دوستانو پوهیږئ چې هر جسم که چېرته تاسو په نظر کې ونیدئ کوچنیو ذراتو مالیکولونه یا اټومونو نه جوړ شوي دي. اټومونه په خپل وال سره د څه شي نه جوړ شوي دي دوستانو؟ د هستې او د هستې د اطرافو نه جوړ شوي دي. په اطرافو کې د هستې څه شی تاویږي دوستانو؟ الکترونونه حرکت کوي. الکترونونه چارجونه لري. څه شی لري؟ چارجونه لري. او په دې باندې هم د لسم ټولګي د کیمیا نه پوهیږو. کله چې الکترون ته شتاب ورکړل شي، کله چې الکترون ته شتاب ورکړل شي، د یو مدار نه بل مدار ته ځي، انرژي د ځان نه خپروي. دغه کومه انرژي چې خپریږي دوستانو د الکترون د شتاب په پایله کې دلته الکترومقناطیسي څپې رامنځته کیږي، یا هم کله چې هسته اهتزاز وکړي انرژي خپروي او دغه انرژي د الکترومقناطیسي څپو په ډول باندې خپریږي. د څه شي په ډول دوستانو؟ د الکترومقناطیسي څپو په ډول خپریږي. اوس ممکن وسایل ډیر زیات واوسیږي چې هغه الکترومقناطیسي څپې خپرې کړي، لکه څنګه چې دوستانو پوهیږئ ګاما ری چې دي، ګاما ری دا د راډیو اکټیو مادې نه خپریږي. راډیو اکټیو ماده د دې سبب ګرځي چې ګاما وړانګې منځته راشي او په څه ډول خپرې شي دوستانو؟ د الکترومقناطیسي څپو په ډول باندې انتقال وکړي. بل ایکس ری دي. ایکس ری هم تاسو دوستانو پوهیږئ چې په مختلفو طبي برخو کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي، مخصوصا د هډوکو د تنظیم د معلومولو دپاره، د هډوکو د فرکچر یا د هډوکو د ماتېدلو ساحو دپاره، حتی اوس په پرمختللي حالت کې د بدن ډیر پیچلي او مغلق سیستمونه د ایکس ری د وړانګې په کارولو سره څه شی کیږي دوستانو؟ معلومیدای شي، هغه مشکلات معلومیدای شي. الټراویولټ چې ده دوستانو د موج اوږدوالی نسبت سپین نور ته ډیر زیات کوچنی ده، د ډیر زیاتې انرژي لیږدونکي دي. د مختلفو امراضو دپاره ممکن د الټراویولټ نه کار واخیستل شي. سپین نور دا چې د شیانو د لیدلو سبب ګرځي. خپله سپین نور دوستانو موږ او تاسې بیا ویلي دي چې دا سپین نور د اوه رنګو نه جوړ شوی ده، د اوه رنګو نه جوړ شوی ده. که تاسو سنسان په یاد کې ولرئ، سنسان یو سور ده، نارنجي، زیړ، صحیح ده؟ سنسان سور، نارنجي، زیړ، شین، آبی، نیلی، بنفش. د الټراویولټ نه دی خوا دوستانو بنفش واقع ده او دلته بیا په آخر سرحد کې سور واقع ده، سور واقع ده، صحیح ده؟ د سره نه هاخوا ساحه ده بیا چې د مختلفو مرضونو مثلا د دردونو د تسکین دپاره د دې څپو څخه ګټه اخیستل کیږي. بل مایکرو څپې دي. مایکرو څپې دوستانو تاسو پوهیږئ چې دا هم د مخابراتو په برخه کې د دې نه موږ او تاسې ګټه اخلو. او تلویزیوني څپې دي دوستانو. تلویزیون څه ډول نیول کیږي، په کوم میکانیزم باندې کار کوي، دا ټول د الکترومقناطیسي څپو له کبله کار کوي. په دې باندې به هم بحث وشي. او راډیویي څپې دي. دا که چېرته اوس تاسو ته د دې دغه د هر یو د موج اوږدوالی لیکمه، د موج اوږدوالی که درته لیکمه بحث نه خارجیږو. له دې کبله یوازې په دې باندې اکتفا کوو د الکترومقناطیسي څپو په طیف کې دوستانو تر ټولو کوچنی د موج اوږدوالی یا لمدا چې لري هغه څه شی ده دوستانو؟ ګاما ری دي، ګاما وړانګې دي. په دویمه مرحله کې ایکس ری دي، بیا پسې الټراویولټ دي، د هغې نه وروسته بیا د نورو ده او د سره نه هاخوا ده. تر ټولو غټ طول د موج چې لري هغه راډیویي څپې دي چې تقریبا تر کیلومترو پورې رسیږي. تر څو پورې رسیږي؟ تر کیلومترونو پورې هم د دې د څپې اوږدوالی رسیږي. ښه نو دوستانو اوس موږ او تاسې وویلې چې دلته بیا په خپله بنفش واقع ده او د دې نه وروسته بیا څه شی واقع ده؟ نارنجي واقع ده، آبي واقع ده،
صحیح ده. شین واقع ده، د شین نه وروسته بیا زیړ واقع ده، زیړ نه وروسته چې شی نارنجي او سور واقع ده. اوس که چیرې د تداخل په برخه کې په راتلونکي بحث کې د مونوکروماتیک لفظ کارول کیږي. منظور به د مونوکروماتیک نه دا شی وي چې د دغه اووه نورونو نه به یو نور اوسیږي. مونو د یو معنا، کروماتیک رنګي، یعنی باید نور یو رنګي اوسیږي. دا مشخصات بیا هملته د تداخل په برخه کې موږ او تاسې چې شی کو دوستانو ته څېړنې او بحث لاندې ونیسو او پې باندې به خبرې وکړو. څه چې ډېر مهمه دي هغه د نور په هکله باندې د علماو نظریات دي. د نور بحث هم دوستانو، د نور د موجونو یا د نور د څپو بحث هم یو جنجالي بحث ده. ځینو ویلې چې زره د مثلا نیوټن په 1800 میلادي کال کې خپل نظر وړاندې کړ چې نور په مستقیم خط باندې خپریږي. په څه ډول خط خپریږي دوستانو؟ په مستقیم خط خپریږي او یو سیل ده، سیل د کوچنیو ذراتو ده چې په مستقیم خط باندې خپریږي او سرعت یې 3010 متر پر سکند ده یا 3,00,000 کیلومتر پر سکند ده. هیوګنز بیا دا نظر ورکړ چې نه، نور دوستانو چی شی ده؟ نور یو موج ده، موجي حرکت لري، په اتر محیط کې په موجي ډول باندې خپریږي. ولې دا یو نه ویلې چې الکترومقناطیسي موج ده، یعنی په پوره ډول باندې یې ونه شو کړی چې دا ووایي چې د ماهیت په پوره ډول باندې د الکترومقناطیسي څپو بیان کی یا د نور بیان کی. ولې بالاخره په پای کې بیا هیوګنز نه وروسته ماکسویل، سکاټلنډي عالم ماکسویل په دې باندې وتوانېده دوستانو، ماکسویل وتوانېده چې الکترومقناطیسي څپې پیشبیني کړي. الکترومقناطیسي څپې پیشبیني کړي. د نظریې مطابق نور یا الکترومقناطیسي څپې د دوو متناوبو ساحو څخه جوړې شوي دي چې یوه یې برقي ساحه ده، یوه یې مقناطیسي ساحه ده. له دې کبله الکترومقناطیسي څپې ورته وایي، یعنې یوه ساحه پکې برقي ساحه موجوده ده او یوه ساحه پکې مقناطیسي ساحه موجوده ده. هغه داسې چې ګورئ دوستانو، متوجه اوسئ، دا کومه ساحه شوله؟ برقي ساحه. ای باندې ښیمه برقي ساحه. او بله ساحه دوستانو په دې ترتیب سره کوي. ګورئ، متوجه اوسئ، په دې ترتیب یوه ساحه بله چې په برقي ساحې باندې عمود ده، هغه کومه ساحه ده؟ مګنیټیک، ام باندې کوي، مقناطیسي ساحه ده. دا دواړه ساحې په خپلو کې یو په بل باندې عمود دي، یعنی دوه صفحو کې موږ او تاسې کولی شو چې الکترومقناطیسي څپې وښیو. یو صفحه یې افقي ده او یوه یې عمودي صفحه ده. په عمودي صفحه کې دوستانو کومه ساحه واقع کیږي؟ الکتریک ساحه یا برقي ساحه، او میګنیټیک ساحه چې ده هغه په افقي صفحه کې راځي، دا په عمودي صفحه کې. سره د دې چې دا ساحه او دا ساحه یو په بل باندې عمود دي، په خپلو کې هم یو په بل باندې عمود دي، او همدارنګه دا څپې بیا د انتشار یا د خپرېدو په لوري باندې هم چی شی دي دوستانو؟ عمود دي. دا د الکترومقناطیسي څپو په هکله باندې لنډ بحث. دوستانو په راتلونکو موضوعاتو کې دا موضوعات در سره یاد ولرئ. ښه دوستانو، درس را لنډوو. ومو ویل چې الکترومقناطیسي څپې د لومړي ځل لپاره چا پیشبیني کړلې؟ ماکسویل پیشبیني کړلې، او وی ویل چې د ځینې معادلات هم معرفي کړل د دغو څپو دپاره. مثلا د نور د سرعت دپاره معادله معرفي کړه چې سی مساوي ده د یوې پر جذر د ای صفر ضرب د میو صفر سره. په دې طریقه باندې تقریبا هغه سرعت لاسته راغی چې اوس د نور دپاره ثابت شوی سرعت ده. یعنی په حقیقت کې د الکترومقناطیسي څپو نظریه دوستانو ماکسویل سکاټلنډي عالم جوړه کړله. ویل چې دا د دوه ساحو د ترکیب څخه جوړ شوی ده. یو الکتریک هغه ده، یو الکتریک حرکت ده
الکتریکي ساحه ده او یو مګنیټیک ساحه ده یا مقناطیسي ساحه ده. دا دوه ساحې یو په بل باندې په خپلو کې عمود دي او همدارنګه د انتشار په جهت باندې هم څه شی دي دوستانو؟ عمود دي. عمودیات بیا وروسته دوستانو د تجربو په پایله کې راڅرګند شو. مثلا د قطبي کېدو بیا دا وښودله چې دا رښتیا هم عرضي څپې دي. څه ډول؟ عرضي څپې دي، یعنی جهت د انتشار او د اهتزاز جهت یو د بل باندې عمود دي، یعنی زاویه ترمنځ څو درجې ده دوستانو؟ 90 درجې ده. ښه نو دوستانو دا و د نن ورځې درس. تر بل درسه د خدای په امان ښې چارې ښه وخت ولرئ.